داسې راشي جومات ته او دغه له خولۍ پټه کړي زه در لمونځ وکړي ځان خلاص کړي دغه طالب ورته دا خبره وکړه چې دا داسې تیز لمونځ ولیکې دا خو لکه په قرآن او په حدیث کې نشته که نه نو موږ او تاسو دا پیغام دی په دا واړه واړه ګلالي تیز دوايا دا خلک اوري تیز دوايا ته دا تیز مونځ ولیکې او خوله دې ولې پټه کړې خلک یې داسې کوي زه هم داسې کوم نو په دې باندې الله او د الله رسول خفه کېږي. الله دې په عمر کې برکت واچوه تاسو مونږ ته لار وښوله. ښه ماشاءالله ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله ماشاءالله دوه ماشومان ګلالي ماشومان ماشاءالله نو پرې ویډیو کې مقصد دا د خوله پټه کې طالبه شابه خوله پټه کې انشاءالله ګوره اوس دغه انشاءالله موږ اکثر د بهر نه بعض ملګري اکثر پر یخنۍ کې دغه انشاءالله کښېنه طالبانو کښېنه په خپل ځای باندې خوله پټه کړه ماشاءالله ښه دا بعض اکثر ملګري داسې راشي جومات ته او دغه له خولۍ پټه کړي زه در لمونځ وکړي ځان خلاص کړي دغه طالب ورته دا خبره وکړه چې دا داسې تیز لمونځ ولیکې دا خو لکه په قرآن او په حدیث کې نشته که نه نو موږ او تاسو دا پیغام دی په دا واړه ګلالي ماشومان ما او تا دا سبق راکوي چې دا خوله به نه پټوئ خوله ښکاره کړه په مانځه کې به خوله نه پټوئ دقه شاله خوله به ښکاره کوئ وګوره ماشاءالله نو اصل کې په دې کې پیغام دا دی چې موږ او تاسو له پکار دي عوامو له ټول له پکار دي چې موږ او تاسو کله مونځ کوو که نه یو په قداره باندې مونځ کوو اوس دغه طالب د مونځ څنګه زه زر وکړو داسې مونځ نه دی کول پکار دا خو لکه ما تاسو ته صرف وښودله حالانکې مونځ په قداره کول پکار دی په آرام سره مونځ کول پکار دی دا مونځ به ما او تا ته دواګانې کوي او که چېرې ما او تا په دې مونځ پسې ملنډې کوو خنداګانې پسې کوو نو بیا به دغه مونځ ما او تا ته خیرې کوي